بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. څو ورځې مخکې مونږ یو رپورټ د تې ملګري د منډۍ سایډ نه شیر کړی چې هغه ټولو خلکو ته پته ده سانحه دیر په سوشل میډیا باندې هغه یو هیشټیګ یو کمپین هم چلیدلی او چې سره ټول پښتانه په هغې باندې ډېر زیات افسرده و. کم د ماشومې پر یاد چې دا کور والا پر یاد و د یو کور نه 4 جنازې په یو ټایم باندې وتل، بیا مجرم فرار کېدل، د ټولو یو سوالیه نشان او سره زما د ټولو پښتنو. زه نن راغلی یم مبارکباد ورکوم د دیر پولیس له چې د هغه رپورټ نه 2 ورځې بعد ملزم ګرفتار شو. زما خپل ځانې دا سوچ دی چې کله مونږ تنقید کوو، مونږ کله دا وایو چې دا فرض چې دا کار وکړي، بیا چې کله کار کمپلیټ شي نو دا هم زمونږ فرض دی چې هغه اپریشیټ کړو. راغلی دلته د ډي پي او سره ناست یو عارف شهباد وزیر صاحب سره د هغو نه به پوښتنه کوو د دې کیس متعلق، د دې مجرم متعلق. سر ډېر مننه ستاسو د ټایم. څه چې نه وړاندې زه زموږ څونه چې پښتانه دي تاسو ټول د مبارکباد درکوم چې یو ډېر غټ کیس او ډېر غټ پریشر په دې ټولو پښتنو باندې یقینا په تاسو باندې به مو چې په هغې کې تاسو ته کامیابي میلاو شوه. وړومبۍ خبره دا وکړئ سر چې ملزم تاسو گرفتار کو، هغه تاسو څنګه گرفتار کو؟ دا 2-15 شپږ ورځې باید تاخیر ولې وشو؟ جی دا واقعه د 16 اګست په ماښام وه او هغې نه بعد چې کومه دی مونږ افرټس شروع کړل. په دا کې 3 نامزد ملزمانو جی په میډیا باندې صرف د یو ملزم باندې ټول فوکس راغلی و، حالانکه په دا اف آی آر کې چې کوم ذمهداران وو هغه 3 وشولي شو. په ادرې کې 2 چې کومه ده په مکه ریس باندې په مکه موقع باندې مونږه گرفتار کړل، جبکې یو چې کوم هغه فرار شو. او تاسو که وګورئ نو د دې سړي گرفتاری په 23 تاریخ په 22 تاریخ باندې شوې، نن 23 تاریخ دی. نو دا خو په شپږ ورځې کې نه د گرفتاری عمل کې راغله. او ظاهره خبره ده چې یو سړی یو دوره غټ جرم کوي، اب خامخا د خپل پټولو یا د خپل ځان هایټ کولو به هم انتظام کوي. داسې خو به نه وي چې به د جرم نه بعد ځان ورکوي دوره په آرام. ظاهر دی نو موږ سره د لوور دیر یو خاص جغرافیا دی، دغه سره زموږ سره ملکڼ هم لګېدلی، زموږ سره باجوړ هم لګېدلی. نو ظاهر دی چې هغه بیا خپل ځان گرفتاری او هایټ کولو دپاره چیرې نه چیرې ځان پټوه، یعنی ځان یې چېرته هایټ کوه. نو په 16 اګست د ماښام نه ونڅه تر 22 اګست ماښام پورې، نو دا ودن 6 ډیز مونږ ډېر هیکټک افرټس وکړل او الله تعالی کامیابي هم راکړه. نو دا ځکه دا ډیلی دومره نه دی راغلی، خو چونکې سم مخصوص مفادات وي، د خلکو خپل مقاصد وي، نو هغې دغه ته بړاوه ورکړه، دغه ته یو زیات یې فوکس کړه. چا دا نه ووی چې په دغه قتل کې خو 2 کسه نور هم شریک وو، هم گرفتار دي، د هغه ذکر چا هم نه وکړه، صرف په د یو کس باندې فوکس و. زه ستاسو د خبرې ته راځم. په سوشل میډیا باندې یا په الکترونیک میډیا باندې یا په پریس باندې چې کوم مونږ د ښکاري د 4 کسان چې کوم حمیدالله دی د هغه فیملی دا وفات شوي ده، د بل سایډ سټوري فل سټوري تاسو څنګه ښکاري؟ دا کیس ما د پوره تاسو ډیټیل سره وایي چې دا واقعه څنګه راغلی، ولې دونه غټه واقعه پیښه شوې؟ جی دا هم تاسو طاهر خان صاحب ډېر ښه خبره وکړه چې په دا ټول واقعات کې صرف د یو کورنۍ ذکر راغی، د بلې کورنۍ ذکر نه راغی. د بلې کورنۍ نه هم یو کس چې کومه دی مړ شوی دی او یو کریپلډ شوی دی. کریپلډ شوی مطلب معذور شوی دی، او اوس هم په پیښور کې په ایمرجنسي کې پروت دی. هغه د 2 کس دی. نو صرف د یو فیملی مونږه همدردي د دواړه د مرګونو سره چې چا هم مرګ وشي مونږ د هغې فیملی سره همدردي لرو. خو رښتیا خبره دا دی چې د دغه اف آی آر کراس ورژن هم شته، او لکه میډیا هغه کراس ورژن نه دی مخکې کړی، صرف یې هغه اف آی آر مخکې کړی دی. په دغه کراس ورژن کې چې کومه دی د 2م فریق چې کوم هغه دی موقف دی، هغه چا نه اورېده. په هغې فریق نه هم یو مړ شوی دی او یو چې کومه د کریټیکلی انجرډ شوی و چې اوس هم په اسپتال کې په پیښور کې موجود دی. دا طاهر خان صاحب تاسو صحیح خبره وکړه چې دوم اړخ د دغه خبرې دغه واقع هغه مخکې ته نه و راغلی. جی دا کوم چې ملزم د سیراج د 2 ورور طارق نامه هغه هم تاسو وایي چې شهید شوی دی په دغه واقع کې، یو اوښې پیرالایز دی. د سوشل میډیا مطابق د کلي د خلکو مطابق چې دا د سیراج نه لګېدلی دی، تاسو پولیس سره د څه انفارمیشن دی چې دا د هغه نه لګېدلی دی؟ د پوره ډیټیل تاسو سره څه دي؟ یو ګزارش دا دی چې زه به په تفتیش باندې اوس نه خپل رای نه ورکوم، خو زه د تاسو اطلاع دپاره دا وښیم چې موقع نه د 2 هتیارو
امټیز ملاو شوي لکه د کارتوس هغه نه خولونه توقه چې ورته او نو خولونه صرف د کلاشنکوف نه دي هغه سره سره د پیستاول هم دي او پیستاول د بل فریق نه مونږ سره دغه ثبوت ملو شوی چې یو فریق سره پیستاول مو او د بل فریق چې کوم نه د بل هتیار دا سره کنفرم دي سره دغه موقع باندې چې کوم کوکې چګې شوی دي او قبضه پولیس کې اخیستل شوی خو ما څنګه چې ویل چې زه په تفتیش باندې ډېر خبره نه کوم دا به مونږه ډېر تفتیش تکړه ډېر ښه سردار ته وایي چې د دې ملزم د فرقم دفعات په دوه لګېدلې دي کوم چې راسلور مړی کړي دی هغه راته لږ ایکسپلین کړئ نو هغه کې 334 دفعات ورته وایي دا پکې لګېدلې دي او گرفتاری نه بعد مونږ باقاعده چې کوم لیګل ریکوایرمنټس دي پورا کولو د پاره مونږ د عدالت ته هم پیش کا او چې کوم ریماند وی او کوم طریقې کار وی به ان شاء الله فالو لکه ماشاءالله بیګه تاسو نیولې دي نن تاسو عدالت ته پیش کړئ ویل ډن سر په دې کیس کې یو بلم په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیر زیات چلې ده چې اس ایچ او په دې کې ټرانسفر شو دا غي مین وجه څه د ولې ټرانسفر شو د اس ایچ او ټرانسفر وجه دا واقعیا نه و د اس ایچ او ټرانسفر وجه مسلسل دوا چې کوم التا یو احتجاجونه شو ایږي مس هینډلینګ و او جی سبسیکوینٹ واقعات باندې غشوه د ټرانسفر شوه دي او هغه وجه بالکل دا نه و چې دا واقعیا یو چار دیواری کې نه په دوه فیملیز یا دوه کسانو دوه فریقین په مانس کې باهمي فایرینګ واقعیا و په دا کې د اس ایچ او کردار پکې دومره نه و بلکې ومنه بل دا د ټرانسفر چې کومه دا سبسیکوینټلی دوا احتجاج وشو د ای میس هینډلینګ باندې شوی دی سر تاسو غوفیل د تاسو ژوند د ډېر کیسز بتاو سره راځي خو یقینا دا یو ډېر لوی سانحه و چې دا حمید الله فیملی بچو ته وګوري د بل سایډ ته وګوري ذاتی رای تاسو سره چې زموږ د خلک کم روان دي په خبره باندې راشن کوب تمانچا آیا پښتون صرف ټوپک تمانچې ته پات شو تاسو ذاتی رای په دې باندې څه ورکوي جی په دا کې د ډیر یو مخصوص حالات دي ندیر لور زه به د خپل ضلع خبره کوم دلته په خلکو منځ کې چې کوم اختلاف وجوهات دي بیسیکلی دوه درې دي یو خو د مځکې سیټلمنټ نه دی شوی نو د مځکو مسلې ډیر زیات سیوا دي صحیح او هغه پر امن حل پکار دی لکه هر سړی سره یو پیس اف پیپر دی وای چې دا زما دی بل سړی وای چې دا زما دی هغه بهمي اختلاف دي هغه اختلاف د پولیس په اختیار کې ناراضي چې هغه چاته مځکه ورکی یا چانه والی د مځکې ریکارډ شتانه نو هغه اختلاف نه بیا بل ورس فساد جوړ شي نمبر 1 نمبر 2 زمونږ د دیر چې کوم خلک ته د زیات تر ابراډ و په دوبۍ کې و گلف کې و هغه اوس الته حالات خراب شوي دي واپس راغلي دي نو دلته چې کومه د بیروزګاری د وجه هم یو غټ ریزن دا دی چې په ذاتی مسلو کې خلکو اختلافات سیوا شوي دي په دا کې د جرګې رول زیات نه زیات پکار دی پولیس په دا کې ډېر ایفرټ کړی دی زمونږ خپل دلته ډي آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسلز دي هغه 700 نه سیوا ذاتی مسلې د مځکې مسلې د فیملی مسلې دای حل کړي خو دا والیوم دغه اختلافات دومره زیات دي چې دغه جرګو دغه د مرکو ډیر زیات نه زیات ضرورت دی چې د خلکو مانس کې په مځکو او د مالی معاملات کې چې کوم اختلاف دي دا په پر امن او په ښه طریقه باندې حل شي ډېر ښه سر په دې کیس کې د عوامو په سوشل میډیا باندې غم غوسه ډېر زیاته وه خپل مام رپورټ کې دا ویلو چې په دیر پولیس باندې سوالیه نشان دی چې ملزم د اوسه پورې د دونه فرار دی د عوامو د غم غوسې ته په سوشل میډیا باندې چې هغه تاسو کوم خولي هغه ته په کوم نظر ګورئ تاسو زه جی یو اکیډمیک خبره دا درته کوم چې انډیا کې د فیک نیوز چې ورته وایي دغه نه ډېر غټ فسادونه وشول مونږ هغه لږ مونږ ته سوشل میډیا لږ ورستو راغله لکه هغه ته مونږ نه لږ مخکې راغلی وه نو هغه اوس باقاعده سیلونه پکې جوړ شول باقاعده هلته چې کومه د ګروپونه جوړ شول باقاعده ګورنمنټ په کې ډېر کار وکړ د فیک نیوز د مخنیوي دپاره په دا ټول واقعیات کې که تاسو ګورئ نو صرف د یو ویکټم فیملی چې کومه د هغې چې کومه واقعه وه هغه پیش وه داسې نه وشوه چې د بل فیملی نه هم مړې شوی وه یو کریپل شوی وه هر شی په دا کې و قرضې مسله وه قرضې نه اخیستلو د وجې چې کومه د دوی په منځ کې اختلاف موجود وه نو د مکمل پکچر ورته عوام ته پکار دی چې په سوشل میډیا باندې چې کوم خبر راځي د هغې احوال تحقیق پکار دی او تحقیق نه بعد
بے شکه چې کوم جایز غوسه دی هغه بالکل غوسه بالکل ضرورت دی. هر سړی ظلم زیاتۍ خلاف आवाज چې ګول یو پښتون او د مسلمان فرض دی. خو بهرحال هغه نه مخکې هغه تحقیق هم پکار دی چې دا واقعیا سوا او په کوم حالات کې شوی و. نو بیا زمونږ انډرسټینډینګ به هم سوا کیږي او نور داسې عناصر چې د عوام د جذباتو نه فایده اخلي هغه ته به هم داسې موقع نه ملويږي. صحیح. ډېره مننه سر. اخرنی سوال د نکوم او بیا د یو پر مبارکباد درکوم. یقینا دا یو ډېره غټه کامیابی ده تاسو د دیر پولیس ډپارټمنټ او کم چې د خلکو غم او غوسه ونو داغه په بها باندې تاسو هم د خلکو ډېر زیات خوشحالي ځکه تاسو خپل میشن کې کامیاب شوي. اخرنی سوال دی د حمدالله کور کې ټول واړه پاتې شو. زما خیال دی مشرز وی د 10-12 سالو دی نو ټول واړه دي زنانه څوک مرد به کې پاتې نشو. د پولیس ډپارټمنټ سره هیلپ کې دي شه دی وړو سره د په مستقبل لپاره. جی مونږ خو د دواړه فیملیز چې کومه ده دغه سره چې کوم دی مونږ مشران هم پکې انوالو دي. مونږ کوشش کوو چې یاره دای چې کومه ده د وکټم فیملیز دواړه چې کوم دي دغه ته مونږ پروټیکشن ورکو او مزید په دای کې په کومونو کې فساد اشیره. نو مونږ کوشش کوو چې دای ته هر ممکن لیګل هیلپ هم ورکو او دغه چې کوم پرپیټریټرز دي هغه ته سزا هم ملاو شي. ډیره مهرباني. ډیره مننه سر. ثانک یو سو مچ. د ډي پی او صاحب خبرې تاسو واورېدې. الحمدلله په سوشل میډیا باندې چې کوم کمپین مونږ شروع کړی د ملزم د گرفتاری هغه الحمدلله سر ته ورسېدو. ملزم نن سحر عدالت ته هم پیش شوی دی او سچې د قانوني کاروي ان شاء الله د هغه سره به هغه کیږي. زما دغه یو پیغام دی دغه ټولو پښتنو ته که دا ځمکه ده که دا خاوره ده او که پیسه ده دا په دې دنیا کې پاتې کېونکی څیز دی. دا سړی ځان سره قبر ته نشي وړی. دا سړی هغې جان ته نشي وړی. په دې ځمکه باندې په دې پیسو باندې د بل انسان زندگی ختمول دا یو ډېر لوی ګناه عظیم دی. الله تعالی په خپله باندې وایي چې کله د یو انسان تو قتل وکړې نو هغه داسې شو چې لکه تا د پوره کائنات قتل کړی دی. د دغې کور نه یوه جنازه وتل داسې ده لکه د ټول کور نه چې جنازه وځي. انسان خو لاړ شي سترګې پناه شي خو د هغه په کور کې چې څونه خلک ژوند تېروي د هغه ټول په ژوندانه باندې د مړینې حساب وي. دا زمونږ فرض دی چې کله هم ظلم وینو د هغې خلاف د خپل وس مطابق پورې موږ اواز چوت کړو. په دیر پولیس باندې ښه لوی پریشر او په سوشل میډیا باندې سره زما ډېرو خلکو تنقید هم کړی دی چې یار دا د دو ډېره غټه ناکامي ده چې دا مجرم د اوسه پورې فرار دی. خو چې کله هم دیر پولیس دغه مجرمونه او سره زما ټولو دغه درخواست دی چې دا څیزونه اپریشیټ کوئ هم د دې سره دا شي چې هغو ته نور هم حوصله میلاو شي او د دې سره چې کوم جرایم دي د هغې په صحیح توګه باندې مخنیوي وشي. زما دغه اپیل هم دی چې داسې قسم جرایم چې تاسو وردوئ هغې دپاره داسې سزاګانې تاسو جوړې کړئ چې سړی بیا کله سوچ هم کوي او په سوچ کې هغه یره کوي چې دونه غټ ظلم نه کوي. نو زمونږ دغه اپیل دی ګورنمنټ د پاکستان ته چې د دې څیزونو د مخنیوي وکړی شي او دغه ټولو ملګرو ته هم درخواست دی چې یاره په دعاګانو کې چې دا څونه فیملیز په دې کې افیکټ شوي دي دا څونه خلک افیکټ شوي دي دو ته دعا کوئ. طاهر خان والله ورکړي اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پرنا باندې مین خو تیارونه نه یریږم زه پیمان په ګناه نه یم خو پې نه غاوره کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا